أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الف لام میم. خدای عالم دی پا معنا دا دی حروف و پا مراد خپل. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې د دې په حقانیت کې هیڅ شک شبه نشتا. هدى للمتقین، ہدایت کون کے دی، لار خودن کے دی دا کتاب للمتقین، دا اللہ نہ یریدن کو خلقتا. الذين يؤمنون بالغيب، اغا خلق کہ اغوی یقین کی ایمان روڑی بالغیب، بغیر لیدلو. کہ کم سیزونا اللہ خبر ورکڑی دی، پیغمبر علیہ السلام خبر ورکڑی لیدلی ندی، و پاغی باندې دا اللہ دا قول دا پیغمبر علیہ السلام دا قول مطابق یقین کی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، او قائمی مانزل را. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، او باز دا اغسنا رزقناهم چه منگ دوی تا روزی کری دی، ورکریم دی، ينفقون دا اللہ پلار کے خرچ کی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بل صفت دا متقیانو دارے کہ دوی ایمان روڑی بما انزل الیکا، پا اغی کتاب باندے کہ نازل کریشوے دے تاتا. دا سلورم صفت دا متقیانو دے. یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک، اغا کتاب چې پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دے، اغا قرآن دے. نو پا دے باندے مضبوط عقیدہ لری چې دا اللہ دا طرفنا پیغمبر علیہ السلام تا ورکڑی شوی دی. وما انزل من قبلکا، او پا آغی کتابونم یقین لری، ایمان پہ روڑی چې دا اللہ دا طرفنا مخکنو پیغمبرانو تا ورکلی شوی دی. پیغمبر علیہ السلام تا وی وما انزل من قبلک، ستان مخکن نورو پیغمبرانو تا نازل شوی دی. دا اللہ پاک دا طرفنا دا ہدایت دا پارا یو سلو سلور کتابونا نازل شوی دی، 104 کتابونا. او داغے تقسیم دا سے شوی دی کہ 10 صحیفے آدم علیہ السلام تا ورکلی شوی دی، او 50 صحیفے
شیس علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 13 صحیفې ادریس علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 10 صحیفې ابراهیم علیہ السلام ته ورکړي شوي دي. نو دا 100 صحیفې شولې. صحیفې واړه واړه کتابونه، 4 غټ کتابونه دي. تورات موسی علیہ السلام ته ورکړي شوي دي، انجیل عیسی علیہ السلام ته، او زبور داود علیہ السلام ته، او قرآن پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي شوي دي. نو د متقیانو دا صفت دی چې والذین یؤمنون بما انزل الیک. متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې یقین لري، مضبوط عقیده لري، بما په هغه قرآن انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی، وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو ایمان لري، مضبوط عقیده لري، یقین لري چې نازل شوی دی من قبلک استانه مخکې پیغمبرانو ته. وما انزل الیک نه مراد دغه آسمانی کتابونه او ټول هغه تعلیمات چې دغه پیغمبرانو ته ورکړي شوي دي. پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي شوي انزل الیک، د دې نه مراد هغه تعلیمات دي چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوي دي، که هغه په شکل د قرآن مجید کې دي او که په شکل د احادیثو کې دي. وما انزل الیک نه مراد قرآن پاک او د قرآن پاک سره د پیغمبر علیہ السلام احادیث هم دي، ځکه دا ټول وحی ده. وحی په 2 قسمه ده، یو وحی جلی ده، یو وحی خفی ده. وحی جلی قرآن دی، وحی خفی احادیث دی. پیغمبر علیہ السلام چې د دین څومره خبرې کړې دي د ځانه نه دي کړې. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو وما انزل الیک نه مراد هغه ټول تعلیمات چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوي دي، که په شکل د قرآن کې دي که په شکل د احادیثو کې دي. او پخوانی کتابونه وما انزل من قبلک، په دې د ایمان راوړلو مطلب دا دی چې پیغمبر علیہ السلام ته د پیغمبر علیہ السلام نړوان د پیغمبرانو ته کوم تعلیمات ورکړي شوي دي، آسمانی هدایات ورکړي شوي دي، د هغې د حقانیت عقیده ولري چې دغه پیغمبرانو ته د الله د طرف نه څه راغلي دي دا ټول حق دي، د خپل خپل زمانې سره موافق او مناسب دي، او عمل به په هغه څه باندې کې کوم چې پیغمبر علیہ السلام ته نازل شوي دي. او د پخوانو شریعتونو خبرې دا زمنګم شریعت ته خو که منسوخ شوي نه وي. شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ. شرائع من قبلنا زمنګ د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې چې کوم شریعتونه تیر شوي دي شریعت لنا هغه زمنګ د پارم شریعت دی، خو شرط پکې دی چې ما لم تنسخ، چې منسوخ شوي نه وي. او پخوانی شریعتونو کې کوم احکام چې منسوخ شو هغه زمنګ د پاره اوس نه دي، یا کومې خبرې زمنګ د شریعت نه مخالف دي دا زمنګ د پاره نه دي. دې آیات د طرز بیان نه یو اهم مسله بله معلومیږي، هغه دا چې پیغمبر علیہ السلام نبی اخر زمان دی صلی الله علیه وسلم، او د پیغمبر علیہ السلام وحی دا آخری وحی ده، دې نه پس نه بل پیغمبر راځي نه به بله وحی کیږي. د قرآن نه رستو بل کتاب نشته، بل وحی نازلیدونکي نشته. نو دی آیات کې من قبلک ویل شوی دی او من بعدک نه دی ویل شوی. وما انزل من قبلک د متقی صفت دار د مؤمن چې دی به ایمان وروړي په هغه کتابونو
انزل من قبلک چې ستانه مخکې نازل شوي دي، او کم چې رستو نازلیږي نو که فرض که رستو نازلیدو والا بل کتاب وی بل وحی وی نو د هغې خبر په دې آیات کې پکارو چې د متقي صفت دا دی چې په قرآن ایمان راوړي، قرآن نه مخکې چې کتابونه نازل شي په هغې هم ایمان راوړي، او که قرآن نه رستو بل کتاب راځي په هغې به هم ایمان راوړي. نو که بل کتاب راتلی نو د هغې خبر ضروري وه. خو خدای پاک دلته د راتلونکي بل کتاب ذکر نه دی کړی، نو دې نه معلومه شوه چې بل کتاب به نه نازلېږي، بله وحی به نه راځي. ځکه پخواني پیغمبران هغوی به د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کوله او د قرآن پیشنګویي به هم کوله. نو چې پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو نو که بل پیغمبر راتلی نو د هغه خبر پکارو، که بل کتاب راتلی بل وحی راتلی نو د هغې خبر پکارو. عیسی علیه السلام د ځان نه رستو د پیغمبر علیه السلام زیری ورکړی دی، دا قرآن ذکر کړی دی. ومبشرا برسول، زه تاسو له زیری درکوونکی یم د یو رسول یأتی من بعدی، هغه به زما نه رستو راځي، اسمه احمد، د هغه نوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم. نو چې څنګه عیسی علیه السلام د ځان نه پس د بل پیغمبر بشارت ورکوي، نو که د پیغمبر علیه السلام نه رستو بل پیغمبر راتلی نو زمونږ پیغمبر علیه السلام به زیری ورکوي چې ما نه رستو به بیا بل راځي، خو بل پیغمبر نه راځي. نو زمونږ پیغمبر علیه السلام نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم دی، دې نه پس به بل پیغمبر نه راځي. نو ختم نبوت طرف ته په دې کې اشاره وشوله. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هم دا خلک یقین ساتي. نو دا د متقیانو پنځم صفت دی کې ذکر شو. د آخرت نه څه مراد دی؟ دار آخرت، د آخرت کور. وان الدار الآخرة لهي الحیوان، بیشک د کور د آخرت جن بس دقه جن دی، د آخرت کور جنت دقه جن. د آخرت څه معنا؟ رستو راتلونکي. او د دنیا څه معنا؟ د دنیا معنا نږدې. او آخرت ته د دې وجې نه آخرت ویلی شي چې دا رستو راتلونکی دی، آخرت رستو راتلونکی دی. په آخرت باندې ایمان راوړل اگر چې ایمان بالغیب په لفظ کې راغلی دی، خو بیا هم ذکر صراحتا په دې غرض وکړو چې په اجزاو د ایمان کې د ټولو نه اهم جز دا دی، ځکه چې دا د ایمان په تقاضو باندې د عمل کولو جذبه په انسان کې پیدا کوي. په آخرت کې چې کم احوال پیښیږي لکه حشر، نشر، حساب کتاب، جنت او دوزخ وغیرہ، یا د مرگ نه پس په عالم برزخ کې چې څه پیښیږي لکه د قبر ثواب او عذاب وغیرہ، نو دا ټول د دې جملې په مفهوم او معنا کې داخل دي. په دې د ایمان او یقین کولو مطلب دا دی چې دا به په هغه طریقه سره بیچون چې را منې، په کومه طریقه سره چې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته بیان کړی دی، او په هغه مفهوم او مطلب سره د دې عقیده به لري په کوم مفهوم او مطلب سره چې صحابه کرام او سلف و صالحینو او د امت مسلمه معتمد عالمانو او امامانو امت ته ښودلې ده.
په اسلامی عقیدو کې دا هغه بنیادی او انقلابی عقیده ده چې د دې په ذریعه د انسان په زندګۍ کې پورا او مکمل انقلاب راځي. د انسان جن کې د خراب اعمال او اخلاق او عاداتنا انقلاب د دنیا هیڅ یو قانون نشي راوستی، ځکه چې د دنیا ټول قوانین د انسان اندرونی او د زړه جذبات او کیفیات احساسات نشي بدلولی، خواهشات ولا نشي بدلولی. عقیده د آخرت هغه عقیده ده چې د دې په یقین سره د انسان اندرونی او د زړه تبدیلی راځي. نو دا هغه عقیده ده چې په دې باندې د اسلام په ابتدایي دور کې داسې یو پاک او صفا معاشره پیدا شوه چې د مسلمانانو شکل صورت، چال چلن، اخلاق، عادات چې به خلقو کتل نو د زړه نه به د اسلام عاشقان شو. نن مسلمانانو کې په دغه عقیده کلک یقین لرلو کې کمی راغلی دی. نو ځکه د مسلمان معاشره و حالات په خرابېدو کې رس پر رس بد نه بدتر طرف ته روانه ده. وبالآخرة هم یوقنون، مخکې د ایمان خبره کیږي او دې ځای کې د یقین خبره راغله. وبالآخرة هم یؤمنون نه وی، وبالآخرة هم یوقنون ویل. نو دا فرق د دې وجې چې د ایمان په مقابله کې تکذیب او د ایقان په مقابله کې شک او تردد وي. نو په دې کې دې ته اشاره وشوه چې د آخرت د زندګۍ محض تصدیق کول مقصد نه پوره کوي، بلکې د دې به داسې یقین ضروري وي لکه چې یو څیز د سترګو مخکې وي. نو د متقینو هم دغه صفت دی چې آخرت کې د خدای په مخ کې پیشو حساب کتاب بیا د جزا او سزا نقشه هر وخت کې د دوی مخ کې وي. نو د یقین لفظ ذکر راغی چې د دوی سترګې وړاندې وي، آخرت او جنت او دوزخ او حساب کتاب دا به د دوی د سترګو وړاندې وي. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرف نه. اولئک علی هدی من ربهم، هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرف نه. واولئک هم المفلحون، هم دغه خلق پورا کامیاب دي. یعنی داسې خلکو ته په دنیا کې دا نعمت ملو شو چې نیغه لار ورته نصیب شوه، او په آخرت کې به ورته دا نعمت نصیب شي چې هر قسمه کامیابی د دوی دپاره ده. د اولئک نه دغه مخکې صفاتو باندې موصوف خلق مراد دي، او دا گویا کې دا مخکې د پاره یو نتیجه شوه. نو دې کې دې طرف ته اشاره وشوه چې دغه صفتونه موجب او سبب د دې عظیم الشان نعمت د پاره وګرځېدل. لفظ د علا د پورتوالی او اوچتوالی د پاره او د قدرت لرلو په معنا راځي. نو دلته کې هم دا معنا شوه چې دغه خلق په هدایت او فلاح باندې پوره قدرت او اختیار لرونکي دي، لکه څنګه چې په سورلی سور انسان په خپله سورلی باندې پوره قدرت او طاقت لري. اولئک علی هدن، دوی په هدایت باندې پوره قدرت ولرو. اولئک هم المفلحون. مفلحون د فلح نری، او فلح په اصل لغت کې شق او قطع ته ویلی شي، شلول او پرې کولو ته ویلی شي. نو مفلح په یو مقصد کې کامیابی حاصلون کی توایی. گویا کې مفلح د خپل مطلوب حاصلولو د پاره هر قسمه تکلیفونه او ګران سیزونه قطع کوي
او مقصد تزان رسي. فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. لکه مفلح چې ستړیواله او تکلیفونه قطع کړل او مطلوب ته ورسېده. او دقه رنګ د فلاح استعمال په فوز او بقا، یعنی کامیابی او باقی پاتې کېدل، په دې هم اطلاق کېږي. نو خلاصه د دواړو معنو دا راووته چې مفلح هغه چاته ویلی شي چې هغه خپل مطلوب مقصود ته ورسیږي او چې د کوم څیز نه ځان ساتي د هغې نه نجات عمومي. نو د مفلحون معنا عالمانو داسې کړې ده، هم الذین ادرکوا ما طلبوا، دا هغه خلک دي چې بیا موندلې دي دوی هغه څه چې د کومې طلب کړی دی، خپل مطلوب عمومي. ونجوا من شر ما منه هربوا، او نجات عمومي د شر د هغې څیز نه چې د کوم نه دوی تښتېدل غواړي. نو اوس معنا واضحه شوه چې د دغه صفاتو خاوندان په هغه نیغه لار چې دوی ته د خپل رب نه میلاو شوې ده روان دي، او همدغه خلک په آخرت کې خپل مقصد ته چې د جنت حصول دی رسېدونکي دي، او د شر د دوزخ نه نجات موندونکي دي. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين كفروا بشك اغا خلق چې کفر کړی دي. مخکې آیاتونو کې د متقیانو صفت وشو، منعم علیهم چې انعمت علیهم فاتحه کې ویلی شوي، منعم علیهم هغه خلک چې انعام پې شوی دی هغه په دې 5 آیاتونو کې ذکر شو. ورپسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، په دې کې هغه کافران چې زدیان دي هغه ذکر کیږي. نو د سوچه کافرو ذکر په دې 2 آیاتو کې کیږي. دویمه ډله ذکر کیږي. ظاهر باطن د اسلام دعوت نه انکار کوي او خپل ټول قوت د اسلام په مقابله کې صرف کوي، نو دغه خلک ایمان نه راوړي. اوس د دې خلکو نه چې دا ایمان نه راوړي نو د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ته به خفګان رسي، ځکه د پیغمبر علیه السلام د زړه ارمان او تمنا دا وه چې دا ټول خلک د ایمان قبول کړي. پیغمبر علیه السلام په ټول امت ډېر مهربانه دی، نو د ټولو خلکو ایمان راوړل دی خواهش و چې د خواهش مطابق کار نه کېږي نو بشري تقاضا ده چې بنده خفه کېږي. نو دې آیاتونو کې پیغمبر علیه السلام له الله پاک تسلي ورکړله، پریشانه کېږه ما، د دوی په باره کې فیصله شوې چې دوی ایمان نه راوړي. قاعده دا ده چې کله د یو انسان یو مطلوب حاصلولو کې خواهش لري او هغه خواهش نه پوره کېږي نو پریشانی وي، تشویش وي، د زړه بېقراري وي. چې کله دې انسان ته یقینا معلومه شي چې زما مطلوب نه حاصلېږي او تمه ختم شي، هغه پریشانی کم شي او زړه ته یو قسم سکون راشي. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام له تسلي ورکړه چې د دوی په باره کې دا خواهش مه کوه چې دوی به ایمان راوړي، دوی به ایمان راوړي، دوی ایمان نه راوړي، بې تنې شه، دوی نه بېغمه شه. نو د زړه د تسلی دپاره وله الله دا آیات راولېږه. ان الذین کفروا بېشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی، د کفرو څه معنا؟ کفر یې کړی دی. د کفر خپله معنا پټوالی ستر،
ان الذين ستروا الحق عنادا بشک اغا خلق چه حق پټ کړي دي د عناد او د ضد د وجنا د کافرانو د ضد د وجنا حق پټ ک ولی دوی پیغمبر علیہ السلام نه پیجند ولی نه پیجند یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی پیغمبر علیہ السلام دا سے پیجند لري لکه څنګه چې خپل ځامن پیجنی خو بیا هم نه مني ولی دی ابو جهل پیغمبر علیہ السلام نه پیجند چې حق پیغمبر دی خیم پیجند او سوزل د خلین اقرار هم راوتلی دی چې منم چې پیغمبر دی خو بس معلوم دی راته پیغمبر دی ولی ټوله مشري به د دی نه منم ښه پوهېږم چې پیغمبر دی خو یې نه منم ابو جهل ویلی دی نو دوی د ضد د وجې نه پیغمبر علیہ السلام نه دی منلی ان الذین کفروا بشک اغا خلق چې کفر یې کړی دی ستروا الحق عنادا د ضد د وجې نه حق نه دی منلی حق یې پټ کړی دی سواء علیہم برابر د خبر د دوی په حق کې انذرتهم چې ته ویری دوی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ایمان راوړي نه چې ایمان نه راوړي نو پیغمبر علیہ السلام ورته اسې وعظ او نصیحت کوي نو دا کار خو عبث شو او پیغمبر خدای د عبثو نه بچ ساتي د پیغمبر علیہ السلام وعظ او نصیحت عبث شو دا د شان د پیغمبر سره خو مناسب نه چې عبث وکړي نو د دې جواب داري چې الله فرمای سواء علیہم برابر خبر د دوی په حق کې داسې نه دی ویلي چې سواء علیک ستا په حق کې برابر را سواء علیہم د دوی په حق کې برابر را چې ته ورته وعظ او نصیحت کې نو دی ایمان نه راوړي که نه کې نو ایمان نه راوړي او چې ته ورته وعظ او نصیحت کې نو تعالی په اجر او ثواب درکېږي د آخرت ترقی په تا ته ملاویږي درجات د نور مچتیږي نو کوه وعظ او نصیحت وعظ او نصیحت ورته ته کوه ستا په اجر او ثواب شته او چې دوی نه مني نو دوی خپل نقصان کوي ولی ایمان نروڑی ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگول دے اللہ پاک علی قلوبہم ددوی پزرنو باندے وعلا سمعہم و ددوی پغوگنو باندے ختم مہر توئی مہر پا یو چیټه باندې چې ولګيږي یو لفافه د ډاکخانې ته دی یوړله او پاغې مهر ولګېد نو هغې نه پس دغه لفافه بیا راغشتې شي چې راکه یو کیرخه پکې بله لیکمه نه داسې کولی شي چې دا لفافه راکړه پوټې یې سپړمه یو کیرخه مې پکې لیکلی خو هغه راته غلطه ښکاري ته وباسمه چې مهر ولګېده نو که یو کیرخه تې وباسې نو نه یې شي ایستی که بله کیرخه پکې لیکې نو نه یې شي لیکلی نو د دې کافرو په زړه کې چې د پیغمبر علیه السلام سره کومه دشمني ده کم بغض دی نو دا د دوی د زړه نه اوځي نه او کم هدایت چې د پیغمبر علیه السلام سره دی او د امت لی ورکوي هغه دوی په دې زړه کې ورننه اوځي نه د مهر لګولو نه پس چې نه پکې زیاتولی شي نه پکې کمولی شي نو دقه شانتې د دوی په زړه کې چې کم کفر دی پکې دی اتې اوځي نه او د بهر نه چې کم هدایت دی نو هغه پکې ورننه اوځي نه بس نور پکې څه کېږي نه ان الذين كفروا بیشک اغا خلق چی کفر اکڑی سواء علیہم برابر خبر داغوی پا حق کے انذرتهم
کچرت او یری دی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی انذرتهم دا لفظ دا انذرتهم دا دی مطلب دے کہ انذار دے او انذار پا عربے کے دا سے خبر ورکول طویلی شی چی دا اغین خوف او یر پیدا کیگی انذرتهم او دا دے مقابلہ کے بشارت تے بشارت دا اغی خبر ورکول طویلی شی چی دا اغی پا وجہ خوشحالی حاصلے گی زیرے اس دا انذار انذرتهم کچرت او یریدوی نو دے انذار کی شفقت او مہربانی دا پا داسی طریقہ بانی یرول چاگے کی شفقت او مہربانی وی نو دے تا انذار وی لکا مور معشوم یری چا اور تا منیز دیکھے گا مار لڑم غند زناور تا منیز دیکھے گا نو دیتا انذار وی مور خپل معشوم د خطرناکو سیزنو نا یری خو پا شفقت و مہربانے باندے نو دا رنگ پیغمبر خپل امت یری دا اللہ دا مخالفتنا دا عذابوننا خو پا شفقت و پا مہربانے پا دے امت مین دا محبت دے ہمدردی دا وسرا نو دا مخالفت دا شریعت نے یری اور دا دے مقابلہ کے غل ڈاکو چی راشی غم سڑے یری ناغے کی شفقت وی نا دا پیغمبر یرا دا انذار دے پیغمبر تا نذیر ویلی شی مخوف و تنوی تخویف اغا یرا را جاگے کی شفقت اور مہربانی نوی نہ ہر پیغمبر ہر مصلح ہر مبلغ دا پار ضروری دا کہ دا مخاطبینو دا خیر خواہے او ہمدردے پا جذبہ باندے با خبر کئی انذرتهم ام لم تنذرهم کچرے او یرے تدی لرا ام لم تنذرهم یا اون یرے دی لرا لا یؤمنون ایمان نروڑی ختم اللہ علی قلوبهم اللہ مہر لگولے دا دوی پزلونو باندے پزلے والا مہر لگولے دے نو دا زلنا بہر خبر اوزینا شرک او کفر بد اخلاق دا پیغمبر دشمنی دا دوی دا زلنا اوزینا او ہدایت او دا پیغمبر سر من محبت والا جذبہ دا پاکی ورنا نوزینا وعلا سمعهم او دا دوی پا دے غوگونو باندے پا دیم ورلا مہر لگولے دے وعلا سمعهم وعلا قلوبهم دا دوی پا زرونو باندے قلوب دا قلب جمع دا قلب دا غوخی یو ٹکڑا دا تاسو لیدلی را دے حیواناتو دا زرون خو تاسو پا قربانے کی چالال کے ٹولی وینے نو دقا رنگ زرو دا دے انسانم دے تا قلب وی او پا دی سینہ کے گس طرف تا خالی دے کے پروت تے دقا دا غوخ ٹوٹا دا حیوانی روح سرچشمہ دا حیوانی روح پا کے پیدا کی گی او دا شریعت پہ اصطلاح کی دغه ټوټې تزړه نه وای دا من چې پښتو کې څه تزړه وایو دغه تزړه نه وای لطیفه ربانی چې د غوښې په دې ټوکړه کې من جانب الله کې ښودلی شوې دقه تزړه وای دا من چې څه تزړه وای په پښتو کې دقه ټوکړه کې لطیفه ربانی دا من جانب الله کې ښودلی شوې ده او دا انسان انسانیت ام پا دق بانے قائم نے جدا کم من جانب اللہ دا غوخ دی ٹکڑا کشتا دا دے وجنا دا احکام شرعیو مکلف و مخاطب دا انسان جوڑ کری شوی دی
نو مراد دلته کې هغه محل د ادراکاتو دی او پاتې شوه د غوښې ټوکړه نو دا خو د زناورو په دې خېټه کې پروت دی د زناورو په بدن کې دا د غوښې ټوکړه پرته ده نو عالمان د دې تعریف داسې کوي جسم لطیف قائم بالقلب دا یو باریک جسم دی چې د غوښې د زړه پورې لګېدلی دی جسم لطیف یو باریک جسم دی زړه قائم بالقلب اللحمانی د غوښې په دې زړه پورې قائم دی دې پورې لګېدلی دی قیام العرض بمحله لکه عرض چې په خپل محل پورې لګېدلی وي او قیام الحرارة بالفحم یا په سروټ کې پورې ګرموالی لګېدلی وي وهذا القلب هو الذي يحصل منه الادراك او دا هغه زړه دی چې په دې پورې ادراک یعنی پوهه حاصلیږي وترسم فيه العلوم والمعارف او نقش کیږي په دې پورې علوم او معرفت د شیزونو دقه زړه دی من خو د غوښې ټوکړې ته زړه وایي نو په دې زړه کې خدای پاک یو ملکه پیدا کړې ده یو لطیفه ربانی ده چې دغه ټیک شو نو بس ټول بدن ټیک شو خدای دې ټولو زړونه ټیک کړي وعلى سمعهم او په دې غوږونو باندې ولا مهر لګولې دی نو د حق آواز نه اوري د حق نه پیدا نه اخلي زړه او غوږونه د هر طرف نه ادراک کوي پوهه حاصلوي نو په دې مهر ولګو او دا سترګې صرف مخامخ لیدل کوي نو په دې ولا پرده واچوله وعلى ابصارهم غشاوة په دې زړونو باندې پرده ده اوس په زړونو باندې پرده ولا ولګوله په دې سترګو باندې ولا پرده ولګوله په زړونو باندې مهر ولګېد په غوږونو مهر ولګېد او په سترګو یې ولا پرده ولګوله نو دوی اسم نه پوهېږي نو دې کې سوال دی چې د کافرانو ته په دې سترګو باندې پرده شوله په غوږونو یې ولا مهر ولګو په زړه یې ولا مهر ولګو نو دوی چې دا کفر کوي نو بیا ولې ملامته کوي ولې ګناهګار یو د الله علم دی او یو د بنده کسب دی نو علم د الله خبر ورکړه چې دا خراب خلق دي دا داسې دي دی به ایمان نه راوړي او دې بنده له الله پاک خپل د کسب کولو اختیار ورکړی دی دا بنده څه وله الله اختیار ورکړی دی او څه الله دې مجبور پیدا کړی دی انسان داسې نه دی چې لکه د کاڼي پروت دی که چا واړو نو ووړې ده او که چا ناړو نو نه وړي داسې نه دی او دې داسې هم نه دی چې دې قادر مطلق دی چې دې څه کول غواړي نو هغه به کېږي نو څه ناڅه دله الله اختیار ورکړی دی او څه ناڅه دی مجبور دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته یو سړی راغی او ورته وایي چې موږ انسانان مجبور محض یو او که قادر مطلق یو څه قدرت لرو نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته ویل وی ته څه قدرت لرې او څه مجبورې نو وی څومره مجبور یم او څومره مختار یم اختیارمن یم قدرت لرم سړی ولاړو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته یې خپه اوچته کا نو یو وخت به یې اوچته کړه وی دا بله خپه م اوچته کا وی دویمه خپه خو نشي م اوچتولی وی دا یو قدم چې دې اوچت کړې نو دغه عمره ته مختار ستا اختیار او قدرت شته
خدا دوی مخپش نچیو چې تولی نو دق عمرت مجبوری نو دی بندل الله اختیار ورکړی دی د یو قدم اوچتولو اختیار یې ورکړی دی دا دویم قدم دی نشي اوچتولی دا ولا الله اوچتوي نو که دا یو قدم دی په نفس د پاسه کېښودو دا نفس او شیطان دا خو ته قابو کا دا یو قدم پہ دا پاسه کېده نو دا دویم قدم به د الله پورته کی نو که په یو قدم تر عرش پورې رسي نو د دې نه مراد دقه دی چې ته دا یو قدم په خپل اختیار باندې د نیکۍ دپاره کېده دا دویم قدم به د الله اوچت کړي نو عرش ته به دې ورسوي یو قدم په نفس کې د دویم به په عرشي او که دا یو قدم ته د بدۍ دپاره اختیار کې نو دا بل قدم د بیا الله اوچتوي که دا یو د شیطان دپاره کېښود دا بل به د الله اوچت کړي جهنم ته به دې پې ورسوي نو الله دې لومبنی قدم زمونږ د الله د رضا دپاره کړي دویم قدم به راله الله اوچتوي جنت ته به هم پې رسوي داسې نه ده چې خدای پاک ووایي چې بس دې ایمان نه راوړي بس دې وایي زه مجبور یم نه راوړم ایمان نو خدای ویلي دی نو تا له الله اختیار درکړی دی دا خپل اختیار په صحیح طریقه استعمال کا یو مثال عالمان وی یو مالک دی او هغه سره غلام دی او د سرو زرو اشرفی ولا روزانه ورکي او بیا دا غلام روزانه دا اشرفی واخلی او سین ته یو سیل ته غورځي یو دینار ورکی روزانه سین ته وړي غورځي مالک ورته ویل هلکه دا روپۍ ته سین ته مه غورځوه که تی سین ته غورځی نو را روزانه وظیفه به دې بند کم بیا به نه در کوم او دې بیا موړي سین ته غورځي آخر چې بار بار وینا وشو آخر کې وی ما پتا وظیفه بند کړه تا له دې روپۍ بیا اشرفۍ نه در کوم اوس دا اشرفۍ بندېدل دا د مالک د طرف نه بند شو که د دې سړي د خپل بد عمل چې سات په سات یې پسین لوکي دا دې بند کړله نو دا مهر چې الله د ده په اړه لګولی دی دا بنده هغه خپل غلط اختیار استعمالوي الله اختیار ورکړی دی هغه غلط استعمال کړ چې غلط استعمال کړ نو خدای وایي بس ما د باندې مهر لګول په ایمان نه راوړي دویم مثال یو مریض دی هغه ډاکټر له تللی دی او ډاکټر ته وایي چې بیمار یم او سینه مې غلبې شو ټوله شپه ټوخه ټوخه کومه خوب نه راځي سر لګولی نه شم هغه وله دارو ورکړله چې دا دارو خوره خو پرهیز کوه سموسې به نه خورې اچار به نه خورې تروې شملې به لس کې او دې چې راشي وی د خولې خوند مې پیکره چېته تروې شملې نشته چېته اچار نشته چېته د تیلو هغه اچار او د سرکې اچار او د شملو اچار او د سموسې دا ټولې خوري هغه ورته وي پرهیز کوه روزانه ورته وي پرهیز کوه دی نه کوي آخر چې دا بدپرهیزي کول او نه یې وکته نو یې سړي بس ته د جوړېدو نه تمرې او بل سټ وټ شو مړ شو د ډاکټر دې وینا مړ که چې تمرې خپلې بدپرهیزۍ خراب که مړ شو او دا کافران چې دي دا انسانان دي دوی له الله قدرت هم ورکړی دی اختیار هم ورکړی دی دوی دغه خپل اختیار او خپل قدرت غلط استعمال که مهر پې ولګېد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دي دپار عذاب عظيم لوی عذاب دي ولا الله ولا عذاب مقرر کرے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين